حدیث پاک کی راضی امام بخاری رحم الله دا واقعا نقل کړی دا چې یو کسو دا غنمو سمامه بن اسال رضی الله تعالی عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم د قتل مبارکی د اعلان شویو سب کیوں لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کو هغه ته دا انعام ملاوي نو یمامت کې یو کسو کم نم چې ما ذکر کو دا کس سمامه رضی الله تعالی عنہ د قبیله بنی حنیف نو د اراده وکړه چې نبی صلی الله علیه وسلم قتل کم یو ځل اراده وکړه لیکن نبی صلی الله علیه وسلم ته په ذریعہ وحی اطلاع ملو شو نبی صلی الله علیه وسلم الله محفوظ د اراده دا وا چې په ست طریقې سره زړه صحابه اونیوم اوجه یو ځکه صحابه کرامي گرفتار کړو او په بے دردۍ سره شهیدان کړو نبی صلی الله علیه وسلم اعلان فرمایل ته چا پلاس چې سمامه راغې فورا قتل کړ فورا اوجه د اراده دا وشو چې زما بیت الله ته مشرکان هم د حج بکول د بیت الله طواف وکول بیت الله ته زم التبا طواف وکم حج وکم به واپس راځم دغه یمامین راوت د مدینه په لار باندې د نبی صلی الله علیه وسلم فوج هغه غش کول د نبی صلی الله علیه وسلم د حفاظت د پاره د مدینې نه ارګرد د دې لپاره چې څوک حملونه کوي په مدینه باندې نو حضرت سمامه رضی الله تعالی عنہ ولیدو فورا گرفتار صحابو ته پته نه و چې دا څوک گرفتار کو مسجد نبوي کې واستنه وا هغه سره وټړو نبی صلی الله علیه وسلم چې خبر شو مسجد نبوي ته راغی او ارشاد فرمایل ما عندك یا ثمامه اے ثمامه ستاسو حل له قاتل د صحابه کرامو د نبی صلی الله علیه وسلم د قتل اراده کړو سوزلا و نبی صلی الله علیه وسلم چراغ بدی ردی ورته نه وی بلکې او فرمایل ما عندك یا ثمامه اے ثمامه ستاسو حل له هغه ورته وی فقال عندي خير يا محمد اے محمد خیر خیرت سره به ورته ان تقتلني تقتل زادم کتما وجني زد وجل لایقم زکه ما ستا ډیر صحابه کرام شهیدان کړي زما وینه معافتا زکه ز قاتلم به ورته فرمایي وان تنعم على شاکر او کته چرته ما آزادای په ما احسان کوي نو زبستا د دې احسان بدلا خامخ تعالی راکو وان كنت تريد المال او کچرته ته د مال اراده کوي فصل منه ما شئت سچ غواړي او غواړي زبدل راک نبی صلی الله علیه وسلم وړاندې دا درې خبرې وکړي فترک نبی صلی الله علیه وسلم هغه پرې خود ولړ چې کله دوی مرشوا نبی صلی الله علیه وسلم په اول ورځ باندې دا تلقین کو چې زما کوم او خذ د هغه کم پیدي هغه بدل ورکوي او زما د کور نه بدل خوراک رس یو دشمن دی قاتل دی او د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق څنګه چې خپل د اوخي پي هغه به ولا ورکول او خوراک تنظیم به ولا چې کله دوی مرشوا نبی صلی الله علیه وسلم راغه بیرته فرمایل ما عندك يا ثمامه اے ثمامه استسهل له فقال ما قلت هغه ورته چې ما چې کوم خبره ته پرون کړل هغه ننم کوم کچرته ته ما وجني نو زده دی لایقم او کچرته ته په ما احسان کوي نو په یو شکر گزار کس باندې به احسان وکي او کچرته ته مال غواړي نو څومره چې ته مال غواړي هغه به زتاله راک نبی صلی الله علیه وسلم به لاړ درې مرز باندې راغی نبی صلی الله علیه وسلم به فرمایل ما عندك يا ثمامه اے ثمامه ستاسو حل له هغه ورته به دا وی کوم خبره چې ماته ته پرون کړوا هغه خبره ننم کو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته فرمایل انطلقوا دا صحابه دې پرې دی هغه اولګید هغه پرې خود چې کله پرې خود مسجد نبی سره خوا کې یو نخلستان او د کجورو باغو هغه سره خوا کې وبوي دې لاړ الته غسل کو ځان پاک را پاک کو راغه د نبی صلی الله علیه وسلم خواته اور اعلان کو اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله چې زه گواہی ورکوم چې
چې حاجت روا یک یوازې الله دی او نبی وسلم د الله رسول دا کم یو شیزو نبی وسلم ورته دا نه فرمایل چې ایمان راوړه نبی صلی الله علیه وسلم د اخلاقونه هغه دومره متاثر شو چې لاړ غسل کو پخپل وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق او به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وړاندې دا عرض وکړو یا محمد والله ما كان على الارض وجه ابغض الي من وجهك اے نبی صلی الله علیه وسلم د اسلام د راوړو مخکې زما په نظر کې د ټولو نه بد چهره غستا چهره وا او به وی والله فقط اصبح وجهك احب الوجوه الي نن ورځ چې ما ایمان راوړو نو د ټولو نه منور مخ منور چهره غستا چهره ده په مخ د زمکه باندې او به وی والله ما كان من دين ابغض الي من دينك فاصبح دينك احب الدين الي په دنیا کې چې څومره مذهبونه دي پای کې د ټولو نه مبغوض ترين مذهب هغه ماته دین اسلام ښکارېده او نن ورځ چې ما ایمان راوړو د ټولو نه محبوب ترين دین او مذهب هغه دین اسلام دی ابي والله ما كان من ابغض والله ما كان قسم په الله تعالی چې په ټولو خارونو کې د ټولو نه بدترین خار هغه ما تستاده خار مدینه منوره ښکارېده لیکن فاصبح بلدك احب البلاد الي نن ورځ د ټولو نه محبوب خار او شهر هغه زما په نزدیک مدینه منوره ده دا کوم یو شیزو چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وړاندې کافران د هغوی سرونه ښکته کړي دا صرف اخلاق او صرف اخلاق او به وی یا رسول الله ما خود عمره اراده کولا زم عمره لا نبی صلی الله علیه وسلم ورته طریقو خودلا اور چې کله التلاړ په بولن आवाज باندې تلبیه ویلا اور هغه ته خطاب کو مشرکین ته والله لا یاتیکم من الیمامه حبه چې قسم په الله د یمامین با یو دانه د غندمم وستا سخات نرس دي ته ویل شي اخلاق د نبی صلی الله علیه وسلم چې کفار د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاقونه څومره متاثر شول